ستاسو ایمان ما د پولیس او د تانه او د مرزا صاحب په مخ کې کتلې ده. ما ته معلوم یې تانه تلار شي مرزا صاحب سلام علیکم ادا سیناست علیکم ته چل او تا خروس نه زړه بوټوزي خدای خیر کې مرزا صاحب په غوسه ده او لا چې سه چو صاحب تور مخامخ شي دلته ما ستاسو ایمان لیدلې ما کتلی ستا ایمان میں پتانا کې کتلې ده او د خپل قوم ایمان میں په تحصیل کې کتلې ده. شیخ ابن ادهم د نواب لباس بدل کا شیخ ابن ادهم د نواب لباس بدل کا رستو کا کارونه د دنیا عشق ولکړه. شیخ ابن ادهم د نواب لباس بدل کا رستو کا کارونه د دنیا عشق ولکړه. کړه په عشق د یو کې عاشقان پزان لکونا په خدای قسم چې په یو مین شي چې هغه د الله ذات ته دا دنیا به پتا مې نه او قسم په خدای دې چې په هغه ذات ته مین شي د دنیا به د مسقال ذره عمره پروا نه لري د مسقال ذره عمره. تاسو خیال را تاسو ځان ته وګورئ نن د بندگانو څومره تابع یې د بندگان یو سر لور شي ډېر ټیسټه پاس کې تله او چې ورشي نو چټ ولي کې چې دا چټ دنه ورکه چې پلانې خان راغله دی تاسو سره ملاقات اوس هغه افسر د دوانوم نه نو تو ورته بار ناشته او انتظار کې زه درته په ایمان وایم چې ځان ته سوي او زه ورغلم ما نه چټلې غلې دی او نه مې جواب لګلې هر دلی دروازه کې ولاړ دی یو طرف ته شه وجی اطلاع ورته مې د حضرت عمر په دروازه کې دربان اوس نیخ په ورده د یو نه یې نو الله د لکونو کړی یې چې د یو شوي لکونه بستاسوي دار څه بستاسوي نو یو الله پرېخه دی الله تاسو پرېخي او په قیامت کې هم دا چلو شي چې کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها زما قانون در تراغلو او زما قانون تغییر کړو او پریوی خو کذالک اليوم تنسى نن مام تفریخوي او هیر میکړي چې تا زهر کړو ما په دنیا کې نو ما ته هیر کړي. الله دې امان راکړي چې د قیامت غوندې سخت ورځي او دا الله درباري او الله تا ته وایي چې ته ما هیر کړي بیړه دې د پلار او د نیکم تباش وکنه غرق شوي کنه. نو عزیزانو یو ذات سره لگاو اور سبستاش ما تاسو ته دا خبره کړې و چې الصوم لي وانا اجزي به روزه زما ده او د دې جزا به په خپل لاس ورکو. یو روایت دا ده چې الصوم لي وانا اجزا به
روزه زما ده او د دې په بدل کې به روزدار ته زور کړل کېږم. الله و استا د روزي په بدل کې به زه درکړل کېږم، زه بستا شم. اندازه وکړئ چې د یو روزي په بدل کې الله بستا شي، نو چې الله ستا شو د خدای ټوله خدای ستا شو کنه شو، هرڅه ستا شو. نو دی وجنا عزیزانو لک سوچ وکئ او یو ټکی می پرور ولای واوري چې دو شیونه دي چې هغه به د قیامت په ورځ بالکل نه بخلې کیږي. یو پردې مال چې تا په ظلم او په جبر باندې خوړلې وي دا به نه بخلې کیږي. او یو غرور تکبر ځان ته زویل دا به نه بخلې کیږي. دا زټکه دا دومره خطرناک ټکی دی چې عمر او عبدالآباد د پاره د سړی بیړه تبا کی. شیطان څومره مشهور شی دی، شپږ لکه کاله د خدای عبادت کړو، شپږ لکه کاله، او د ملائکو استاد پاتې شوی. یو ټکی وکړو چې د آدم علی السلام لاش تیار شو او ملائکو ته حکم شو چې سجده ورته وکړي، نو تمام ملائکه ورته په سجده پریوته الا ابلیس، مگر شیطان انکار وکړ ولار پاتې شو. الله ته تپوسو کو چې ما منعک الا تسجد اذ امرتک، چې ما ته حکم وکړ چې سجده وکړه تا ولې ونکړه؟ نو دی ورته په جواب کې وایي چې قال انا ز او دې ته سجده، خلقتنی من نار وخلقته من طین، زه د اور نه پیدا یم چې پاک شه دی او د خټې نه پیدا دی، زه څنګه د ته سجده وکړم؟ خدای وی ښا تا زما په مخ کې دا زه ولې وې؟ الله وی زه خو زه یم، بل څوک دی چې زما په مخ کې زه وې شتا؟ په سایکل د 500 سیرو چایو یا د 2 سیرو چایو یا د 3 سیرو چایو غوټه را روانه کړي په جمرود نه او د لنډي کوتل نه په 100 روپۍ کوي، پاغي پسې کسٹم والا په یو لو ډبل وین کې ګرځي، او چې سایکل والا وګوري الا دادهم کتو د دنیا غن کپ نا سایکل والا نړ بوټي، کله په یو کوستی منډي وای، کله په بل کوستی منډي وای، کله خدایم هلاک کا چې هلاک شي، خدایم هلاک کا چې هلاک شي. نو تورې چي دي، دا تورې چي بیګاله تاسو سکای نه چې نن تاسو سمګلینګ جوړ کړی دی، دا څه چل دی؟ وای دا سمګلینګ دی. تاسو یو افسر وخایي په دې پاکستان کې چې داغه خزي د پاکستان جامع اغوستي شتا بنګي گئی، یو افسر وخایي چې داغه خزي د پاکستان جامع اغوستي، یو افسر وخایي چې هغه د پاکستان جامع اغوستي. په کور کې لوخي وګوره، دا د پاکستان لوخي دي، دا ټلویزیون د پاکستان جوړ دی، ها د کوم ځای جوړ دی؟ دا سمګلینګ شو کنه شو؟ نو چې ستا په کور کې ټلویزیون سمګلینګ پروت دی، د ایر کنډیشن د کوم ځای جوړ دی؟ د پاکستان جوړ دی.
د جاپان دا ستا په کور کې لګېدلې دا سمګلینګ نه دی کم چې ستا کور ته راننوځي اسمګلینګ نشو او چې کوم غریب په وګ کړی او په کرای چا سره وړي هغه سمګلینګ شو سمګلینګ پاوډر دی نن پاوډر والا چې تاسو ونیسئ په جیل کې پراته یې مزه چرچی کوي خورس کی عیش کوي پاوډر والا چې راونی سي خرڅون کی جیل میل ته مپره د خو چې څنګه دی ونی وو پس مکه سملاو تبر ورته ونی سو کېمای کا نن د پاکستان بچی تمام د پاوډریانو د لاسه تباہ او برباد تباش بیا په کوم دکان کې چې بلو پرنٹ چلیږي پولیس والا ورشي راوي نشي د بلو پرنٹ چلولو بلو پرنٹ چلولو ا بلو پرنٹ جونی سي تان عدالت ته بوزي مجسټریټ وایي چې دا جی بیلیبل کیس ته بیلیبل وای تخلق دې دمر دانه وخی په خلق دې ناسور راوخیجا پاوډر بیلیبل کیس ته چې قوم بچی او د قوم سړی ټول تباہ او برباد کړ هغه بیلیبل کیسی وکیل پیسې والی او دغه ور پیش کیږي دا بیلیبل دی ما په دمر ضمانت پرې کیمه کولی پکار توبه او باسي هر وخت یا الله د خپل گرفت نم ساته یا الله د خپل قهر او د غضب نم ساته یا الله مونږ سره د رحم او د کرم معاملې کوا خدای استاد سیب سے امتحان تابع نه لګ الله فرمایي کأنهن الياقوت والمرجان دا د جنت حوری به د یاقوت او د مرجان په شانی پرنګ او په صفای او په خوبصورتۍ دا هغه سړی ته بدا انعامي هغه سړی ته چې کوم سړی په ګناه قادر شي او ګناه اونکی اراده د ګناه وکي او ګناه اونکی نو هغه به وای په قیامت کې سپیشل دو جنت ملو شي او ومن دونهما جنتان الله فرمایي د دینه سوا به نور جنتونه می خدا دو جنت به انعام دې سړی ته ملاوي نو عزیزانو گرفت د پروردگار عالم چې ده هغه په اراده باندې کیږي او په اراده کې بیا الا بکیږي چې ګناه ته وکي ګناه دی او نکړه نو دا ګناه به لیکل کېږي نه او کله نیک کار اراده دی وکړه دا اراده دی وکړه چې زه جمعات لازم او لاره کې څه واقعیا په خشوا او تپاتې شوي نو دا اراده د جمعات د تلو بستا په عمل نامه کې په نیکۍ کې ولیکل شي دا اراده دی وکړه چې پلانې سړی نن وړو ورته نه دی ملو شوی غریب دی کور ته ورزم چې د وړو پیسې ورکم چې روټۍ ځان لره وړي او لاره کې څه واقع په خشوه ورنه راغی نو دا نیکی دی الله پاک لیکلی کی عزیزانو نن وګوره ستا په دې ملک څه عذاب نازل دی خدا د دې اراده خرابې دي کنه نو عزیزانو عرض می دا کولو چې د ګناه اراده وکي او وې نه کی نو نه لیکل کېږي او د نیکۍ چې اراده وکي او وې نه کی نو دا نیکی لیکل کېږي سره د بے پروايي ذات سره د بے نیاز ذات الله پاک انسان ته سره څومره کرم کړی دی او څومره مهرباني ورسره